د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبه چې چا روټۍ راوړه یا مې کور کې تیاره کړه. عایشه رضی الله عنها نه روایت دی، وایي چې درستخان خور کړي، وایي چې درستخان خورولو کې برکت راځي او فرشتې د مغفرت دعا کوي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درستخان چې کوم هغه د چمړیو او ګول درستخان بعضې زمونږ په کورونو کې یو اوږد یو هغه ګول غوندې د نبي علیه السلام درستخان چې کوم هغه ګول او ویلې چې درستخان خورولو سره به په کور کې په رزق کې برکت راځي او کمې به نه راځي. دویمه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله خوراک وکئ که نه د خوراک نه پس سمدستي مه پرېوځئ، مه سملئ. ولې چې کم خوراک وی وکړی شي هغه په معده باندې بوج ټول ور پرېوځي، دا هغې په وجه باندې معدې ته نقصان رسي، صحت ته نقصان رسي. لہذا د سمدستي سملاستېدو نه څه شوې ده، منع شوې ده چې روټۍ وخورئ کم از کم د شپې هغې کې راځي چې 100 ګامه وګرځه، کنی کم از کم 40 ګامه قدمه واخله، د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا که پرېوځي نو اجازت دی. یو به سنت ادا شي، دویمه به دا شي چې صحت به میلو شي. بل حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د خوراک د شپې خوراک مه پرېږدئ، اگر که د یوې کجوره یا د کجورې یوه حصه ولې نه تاسو د شپې چې اوده کېږئ خوراک خامخا کوئ. بله ډاله چې د خوراک سیز تفتیش کول پکار دی، لټول پکار دی. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لچا کجورې راوړې، زړې کجورې وي، وی نبی علیه الصلاة وسلام هغه ولټولې نو په هغې کې یو چینجی راووته، نو هغې ته لږ کو بیا هغه وخوړې او ویې فرمیل چې ګورې تاسو د خوراک سیزونه اول لټوئ بیا یې خورئ، خاص کر هغه سیزونه چې په هغې کې خطره زیات دی لکه فروټ شو او دا خشکې میوې شولې دای فروټ چې ورته وایي. په دې ټولو کې یو خو فرش او تازه انسان ته پته لګي، او چې لږونه شک راځي هسې د سنت د ادا کولو په نیت باندې هسې ګوره. مونږ بعضې خلک وي مړه که تېر شو خو خوږ چینجی و که نه، دا دغه هم خوږ دی، فروټ او چینجی هم خوږ دی. چینجی خوږ دی خو چینجی حرام دی، نو دې ته سوچ وکړه چې د حلال سره حرام یو ورکوټی چینجی دی خو حرام دی، حرام مې خېټې ته کوش میږی نه دی، میږي خوراک هم حرام دی، او ورکوټي نه ورکوټي میږی، نو چې دغه میږی دې تېر کو خېټه ته د حرامه لاړه. نو دې وجې نه د صحت نه علاوه د نبي علیه الصلاة وسلام د سنت سوچ دویمه دا دی چې بهی دغه سیز چې کوم دی دا حرام دی، زما خېټې ته لاړ نه شي. بله دا ده چې خپلو بچو له هم عادت جوړ کړو، په خپله باندې خوراک ته رد بد نه وایو، کوم سیزونه چې حلال دي هغې ته داسې الفاظ بیا دې پلان کې شی پخ کړی دی، دا څه ډنګرېږی دی، دا څه پلان کې دی، نه بس دالونه دي او دالونه دي. اوس خو به دال هم وانلې، اوس خو دال هم زمونږ هغه دغه نه ووتل د خوراک نه، او بیا دې کدوان مدوان پخ کړي، بیا دې ټیپر میپر، نو داسې الفاظ خوراک ته په استعمالول نه دي پکار. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله خوراک کوو کوم یو څیز به پته به نه و، هېڅ به هم نه وي خوړو، بس پرې ویې خوړو. بله دا ده چې حافظ ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه فرمایي چې کوم یو څیز حلال دی هغې ته بد ویلو، بد ویل دا ته په حرامو کې حسابې، او حلال ته حرام ویل دا ګناه ده. حلال سیز د ستا نه دی پته به دې نه دی، مه خوره، بد مه وایه، ټنډې نه خورم، دا نه خورم، بانجان نه خورم، خوښ نه یي مه خوره، نه خورم، خبره ختمه. سپوره روټۍ خو شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی ځان سره کور ته بوتو، پرده کې دیم کېنو، په خپله هم کېناست، چې هر یوه بیبي وه د هغې کور له لاړې، وایي بیبي کور کې څه شته، وایي یو 3 روټۍ شته دی، وایي راوړه. سپوره روټۍ په درستخان کې تاو کړې وه، یوې خپلې مخې ته کېښوده
او یوې د هغه مخې ته کېښوده او هغه درې مې نیمه که نیمې ځان ته بیا کېښوده نیمې هغه ته کېښوده. حقه سپوره روټۍ دواړو خو په شوق باندې وخوړه. نو دا نه چې خوراک څښاک ته بد ویل نه دي پکار. اوس یو څیز دغه دی لکه خراب شوی سي دی هغه بیلې خبرې دي. یاره دا څیز خوند والی خراب دی هغه صحیح دی خو پاک څیز ته مردار ویل پکار نه دي. بله دا ده که څوک د خوراک تعریف ونه کي او کوي کی نو جایز دی ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نه دي کړي چې څه یې وخوړله بیا د هغې تعریف کړی دی. بس که تعریف یې کې او که نه کې خو رد